د جمعې د مانځه نه پس اوزل څوک د جمعې د مانځه نه پس اوزل سورت اخلاص ووایي قل هو الله احد چا چا له ورځي ده ټول له ورځي اصل سورت دی او اوزل قل اعوذ برب الفلق دا ووایي او اوزل قل اعوذ برب الناس دا ووایي څومره آسان دی ښه ګوره اوزل قل هو الله احد اوزل قل اعوذ برب الفلق اوزل قل اعوذ برب الناس دا چې څوک د جمعې د مانځه نه پس ووایي الله جل جلاله به را روانې جمعې پورې به الله دا د هر قسمه ګناه نه به الله ساتي څومره غټه خبره ده او الله جل جلاله به دله د داسې ځای نه رزق ورکوي چې د ده په وهم او ګمان کې به او که دا مقروض وي د غر برابر قرضونه په ده باندې الله به ټول په ټول قرضونه به الله د ده ختم کړي د دې پابندي به څوک کوي ټیک ده یو بله وظیفه ده تفیان په دې ګوتو باندې درې دې ځل د دې مانځه نه پس سبحان الله درې دې ځل الحمدلله څلور دې ځل الله اکبر درې دې ځل سبحان الله درې دې ځل الحمدلله څلور دې ځل الله اکبر دا دې مه کوه دومره ټیم دې الله له ورکړی دی او دس دې وکړو مونځ دې وکړو بیا چې پاسې نه په دې ګوتو باندې دا ووایه څوک چې دا تسبیحات کوي جناب رسول الله فرمایي کو د سمندر د زګ برابر د ده ګناهونه یې الله به ورته معاف او بل ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مفهوم داسې دی الله به تر مرګه پورې د ده لاسونه چاته نه محتاجه کوي څومره غټه خبره ده یار څومره غټه خبره ده اعمال د دې پابندي به څوک کوي پابندي به کوو آخري خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څوک ماسخوتن د اودو کېدو په ټیم کې درې ځل قل هو الله احد صورت وایي قل هو الله احد صورت درې ځل وایي دته به د یو قرآن د ختمېدو ثواب میلو شي د دې پابندي به څوک کوي سبحان الله प्यारे दोस्तों, अगर आप इस तरह अच्छे अच्छे वीडियो देखने का ख्वाहिशमंद हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साल बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आप लोगों को नए नए नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें।